د تحصیل مندڼ په بولاګټ کلي ناوګۍ کې د هفتې یعنې حالیفه ورځ د تیز باران سره ګلی شوې چې له وجې د تماکو غنمو تیار فصل او سبزیانو ته نقصان رسېدلی. د تماکو د فصل مالکان وایي چې په شپږم مایي د حالیفه ورځ سحر تیز باران شروع شو چې پکې 3 ځله ګلی وشوه. هغوی وایي چې ګلی زموږ د تماکو تیار فصل ته سخت زیان رسولی او د غنمو تیار فصل یې هم خراب کړی. د تماکو مالکان وایي چې موږ په اجارو ځمکې اغوستي او بیا مو په سرو نورو مزدورو په لکونو روپۍ لګولي، خو لګلی زموږ دغه کړاو په سینلا وکړو او موږ یې سخت د تاوان سره مخ کړو. هغوی وایي چې حکومت او د تماکو کمپنیانې دې زر تر زره زموږ د تاوان تخمینه ولګوي او موږ سره دې مالی تعاون وکړي. زمیندار وایي چې تماکو د دې علاقې نقداور فصل دی او موږ ټول کال هم د دې دپاره خواري مزدوري کوو، خو لګلی موږ له ډېر نقصان وکړو چې اوس په د اجارو سرو پیسې د جیب نه ډکوو. دا موږ ولاړ یو دې ځای ته وایي بریم سیری او توده چې نه بولاګټ سهار چې ړومبی باران راغی 9 بجې وې او 3 پیرې شبه وشوه او په 3 پیرو شبو کې لکه زیاته ګلی وشوه او تماکو ځان ګل ته جوړوي په داسې د ګل د بچي د کټینګ ټایم دی په هغې کې په الله تعالی دا ګلی وکړه او پټي ټول په اجارو دي، خرچې پې ډېرې زیاتې دي. نو یاره د الله د غاړې دا خبره مقرر وه، په دې باندې زموږ شکریا ده او زما حکومت ته دا احساس دی چې لکه زموږ سره لکه په دې کې څه امداد کولی شي نو ودې کړي او تماکو لکه داسې کړه چې مکمل پرېوستي دي پاڼو ته وګوره د پټۍ د پخولو ټیم هم دی تنکي تماکو دي بس ختم یې کړو. خبره سهار نه 9 بجې باران شروع شو، د خالی ورځ دا 6 تاریخ دی، ګلی پې وشو، فصل او تنکۍ فصل خراب یې کړو او غنم هم خراب کړلي، بوټي ټول هر څه خراب کړلي، تماکو هم خراب کړو، ډېر زیات خراب کړو. مونږ سره حکومت نه د دې ادارو نه مونږ ته اخلاص دی چې مونږ ته تعاون وکړي او مونږ د دې تاسو ډېره شکریا ادا کوو. تماکو په اجارو کړل دا په اجارو دي، سرې ګرانې دي، لرګي ګران دي، 6 لاک 7 لاک روپۍ پې لګي، سرې هم ګرانې دي، لرګي هم ګران دي او دا د مونږ سره ډیپو والا منیجران دا ټول د دې څه ادارې دي د سرکارو چې مونږ سره تاوان وکړي. جی راخو چې نن سهار تقریبا مانځه بس وروسته لږ باران راغی او بیا چې نن ړومبی باران و ښه تیز تقریبا نیمه ګنټه باران وورېده، بیا پسې وروسته چې نن ګلی یو شبه راغله خو ډېره زیاته لګه تقریبا 15-20 منټ ګلی وه او چې دی نو لکه دومره نقصان یې وکړو. دا تماکو تاسو وینئ لکه تاسو مخې مکمل لکه ګل ته نږدې دي، بلکل لکه ګل هفته نیم کې د دې ګل لکه ماتېدو ټیم او بټۍ چې د نه اوس له هر میاشت لګي کې بیا بټۍ شروع کېږي، مکمل یې تباه کړلي د زمیندار غریب خلک دی لمونږ ټولو او چې دی نو فصلونه نور چې دی چا سبزیانې دی صرف ته سبزیانې دي، تاسو به هلته هم وزټ وکړئ ځکه چې خټې دغه دلته تاسو تللی نه شئ او نور چې دی نو باغونه د سبزیانې بینډۍ او ټماټر هر څه لکه مکمل چا په کور کې د بوټي د میوو هر څه لکه مکمل څه شی پرېښی نه لګه او بیا چې دوباره تقریبا نیمه ګنټه بعد بیا چې باران دوباره راغی بیا ګلی تقریبا 3 پیرې ګلی شی ده او دومره نقصان یې کړله چې لکه زما چې دی نو خواست دی مشرانو ته زمونږ د بونیر چې کوم مشران دي او زمونږ د تماکو چې کوم مشران دي ځکه چې دي په زیات زور لګوي چې تاسو تماکو کوئ نو بیا خو کم سے کم هغې له دا هم پکار چې زمیندارو سره بیا داسې حالات کې د الله طرفه دا حالات راغلي خو لکه چې بیا هغې له کم سے کم تعاون هغې وکړي د زمیندارو سره ځکه چې د دې خو دغه یو فصل په دغه کال کې او هغې لپاره دا غریبانان دلته ناستي لکه او کالو سره تقریبا 6 میاشتې دا محنت وکړي او هغه ته په دې وخت کې ضایع شو لکه تیار فصل نو بس زما دغه خواست دی. دا خو جي سهار 3 پیرې باران شوی دی او سره په دې 3 پیرو باران کې ښه شدید ګلی شوی دی لکه ښه تیزه ګلی شوی ده. دې سره ټماټر و سره تماکو دا غونډې تماکو وال دي، تماکو موږ اوس بچې ماتاو لکه د ګل بچي قریب شي ګل ته نه موږ ماتاو د پاسه پې دوی اړوله هغه یې کوتره کړي دي. دا پټي زموږ سره یو جریب په 50,000 روپۍ باندې په اجاره باندې یو جریب دی او په دې باندې خرچه شوې ده 6 لکه روپۍ خرچه پې شوې ده. زموږ د سرکاري ادارې ته دا عرض دی چې لکه دوی زموږ سره امداد وکړي په دې کې نو ډېره مهرباني.